د الله جل شانه صفتی نمونه الملک حقیقی بادشاہ دواړه جهانونه د کوم چې هغه حقیقی بادشاہ دی هم د په قدرت کې دی او هغه د هر چا نه بې نیاز دی هغه هیڅ چاته محتاج نه دی او ټول مخلوق هغه ته محتاج دی د دې مقدس نوم او د اثر شکل دا دی چې انسان صرف د یو الله پاک د در غلام وګرځي او هم د هغه د در او د کوسي فقیر جوړ شي هم د یو الله پاک په اطاعت او فرمانبردارۍ سره خپل عزت زیات کړي او د ټول مخلوق نه بې نیاز شي او د خالص یو الله د قدرت او تصرف سره خپل تعلق قائم کړي د الله پاک نه سوا کله هم غیر الله ته خپل حاجت ظاهر نکړي او نه په خپل ظاهر او باطن کې خپل تصرف کوي او خپل جسم د الله پاک مطیع او تابعدار جوړ کړي د دې لپاره چې د خپل عالم وجود په خپل بادشاہ وي د بعضی مشایخونو چا غوښتنه وکړه چې مونږ ته وصیت وکړه نو هغه ورته فرمایل ته د دنیا او د آخرت بادشاہ جوړ شه مقصد دا و چې خپل خواهشات او حاجات د دنیا نه منقطع کا ځکه چې حقیقی بادشاہي او حکمرانی خود آزاده او بې نیازه ده